عزتمندو یو مسله درته عام بیانوم. نن سبا د وهم خبرې ډېرې زیاتې شوي دي. هر دویم دریم سړی وهمي دی او هر سړي ته غلط غلط سوچونه راځي. په دې باندې څه بیانات من کړي دي، خو د دې وجه څه ده؟ او بعضې اعمالو کې خلک وهم کوي. نو یو مسله د استنجا واورئ عزتمندو. استنجا کې ډېر کسانو ته وهم لاحق کېږي، یا د وهم یو سبب دا دی چې خلک استنجا سمه نه کوي. یو وی اودس، یو وی استنجا، دغه فرق دی. استنجا د سامان جنگ وینځل او دغه خپل اندام خاص وینځل. عزتمندو دې ته ویل کېږي استنجا، ځان پاکول. او یو د اودس موږ ته چارندام وایو، ځکه چارندام ورته د دې وایو چې څلور پکې فرض دي. څلور اندامونه، درې اندامونه وینځل او یو اندام باندې مسح کول فرض دي. نو دې وجه دې ته چارندام وایي او دې ته اودس وایي. او دغه مخکینی عمل ته استنجا وایي. د اودس نه زیات د استنجا خیال بساتي، ځکه اودس کې د څلورو ځایونو علاوه د رقم ځایونه پاتې شي، پوزه، خوله وغیره، نو اودس دې کېږي. خو استنجا کې خو نجاست وي، تا سره ګند تړلی وي، نو ګند سره خو مونځ نه کېږي چې خاص مقدار ته ورسي. نو دې وجې نه د استنجا به ډېر خیال ساتي. نو اکثر کسان عزتمندو بعضې هلکان استنجا د سره کوي نه، میتیاز یو کې مړه بس وایي بس ختمې شو، همداسې راپاسېږي. یا اکثر پینټ شرټ والا کسان په ولاړه باندې کوي، نو هغوی ته بیا موقع نه میلاویږي. یا بعضې ملکونو کې داسې کسان هغوی باندې تادي وي، یا بعضې کسان وي داسې د پوره طریقې سره میتیازې نه شي وي او اوبه سر باندې واچوي، خو چې راپاسېږي په دغه وخت کې ته یو چرت لاړ شي او یو داره شانو کي، کپړې هم بېل مازه شي او دغه رنګې اودس یې مات شي. نو دې وجې نه عزتمندو د اودس نه زیات په استنجا کې احتیاط کول پکار دي. خو دومره احتیاط به هم نه کوي چې د ځان نه لیونی جوړ کړي او وهمي جوړ کړي او دا بالټي اوبه ورچې وروچې او د ځان نه سرمن ولاړه کړي او بیا ځان باندې لاندې کریمونه لګي. وروره بعضې کسان دومره اوبه استعمالوي او دا خو یخې اوبه دي او چې د غوښې ته یې ورچې بار بار یې ورچې، نو د دې باندې پوستکي جوړ شي، بیا پې خارښ ولګېږي. نو دومره به ځان نه وهمي او لیونی هم نه جوړی. د الله احکامات دومره سخت نه دي چې کیدی شي او کیدی شي بل قطرې او کیدی شي بل قطرې. دا درته وروسته دا مسله بیانوم. خو عزتمندو پهله احتیاط کول پکاري. الله رب العزت قرآن پاک کې د یو قوم صفت کړی دی او خپل پیغمبر ته د هغې صفت کړی. وی فیه رجال، وی ستاسو په دې کلي کې بعضې خلک دي یحبون ان یتطهروا، وی د دوی پاکي ډېره خوښه ده او د دې پاکۍ ډېر اهتمام کوي. والله یحب المتطهرین، وی دقه سان پاکان خلک د الله ډېر خوښ دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اهل قبا خلکو لراله، وی اے قبا والا مبارک شي، ستاسو په باره کې الله په خپل پاک کتاب کې ستاسو د پاکۍ تذکیره کړې ده. او نبی علیہ السلام ته پته نه و چې دوی کې بس کاری، ځکه عام اودس خو ټولو خلکو کو، استنجا ټولو خلکو کوله، ټولو خلکو لمبل. نو نبی علیہ السلام ته تپوس کوي، اے د قبا والاو تاسو کې اکثر عمل دی چې الله په خپل پاک کتاب کې ستاسو د پاکۍ تذکیره وکړه او ستاسو په شان پاکان خلک که رستم راشي زما به ډېر خوښي. هغه یا رسول الله موږ ډبل استنجا کوو، موږ پهله په لوټه استنجا وکړو، د هغې نه بعد یې په اوبو کوو. نو موږ ډبل استنجا کوو د دې دپاره چې موږ پوره پاک شو. نو نبي صلی الله علیه وسلم ویل تاسو ډبل کوئ، د دې وجې نه الله ستاسو صفت وکړو. خو دا یاد لرئ عزتمندو، د دې مطلب دا نه دی چې سنګل استنجا نه کېږي. استنجا درې قسمه دي، یا صرف په اوبو باندې کول، دا هم د نبي علیه السلام نه بالکل منقول ده. عایشې رضی الله تعالی عنها به ویل ښځو ته، ویل تاسو خپلو سړو ته وایئ چې په اوبو باندې استنجا کوئ، ځکه په اوبو باندې انسان مکمل پاکیږي. وانزلنا من السماء ماء طهورا، اصل د طهارت شی چې کوم دی او د پاکۍ شی هغه الله اوبه رانازلې کړي. نو په دې باندې کوئ، زه شرمېږم ستاسو سړو ته نشم ویلی، نو په اوبو دې کوي. او دویمه استنجا دا ده چې انسان یې صرف په لوټه وکړي. او درېمه دا د عزتمندو چې په لوټه او اوبه دواړه استعمال کړي. په دې وخت کې لوټي نشته او د لوټو استعمال په دې باترومونو کې جایز هم نه دی، ځکه د لوټو استعمال مستحب طریقه ده. خو که ته لوټه راوالي او باتروم ته ځان سره یوسې، نو بیا خو جب کې خو به یې نه ګرځې که نه، هلته به یې غذاري، نو هغه باتروم بندېږي. نو باتروم بندول حرام دي، ځکه تا نه پس چې بل کم کس راځي هغه ته تکلیف شو. او که څه تیلی د سره یې بارې راوباسي، نو بیا ستا خوښه که داسې کولی شي، خو داسې څوک کوي دومره، نو خو تیار خواره دي. نو د دې وجې نه اوس ټیشو پیپر استعمالیږي. نو ټیشو پیپر باندې سړی ځان پاک کړي، د هغې نه پس اوبه استعمال کړي.
او یو ټیشو پیپر یا 3 عدد استعمال کی چې پتاق باندې عمل وشي. بهرحال عزتمندو یو دا دی ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل 2 قبرونو باندې تیر شو او بیا ارشاد فرمایو انهما ليعذبان، وی اے زما امتیانو دی 2 قبرونو والا له عذاب ورکول کیږي. الله ما ته کشف حکومت اخکار کړو. تپوسو شو یا رسول الله سوجی ندوی د عذاب ورکولې بي، وې دی یو بد میتیازو نه ځان نه ساتو. به نبی اسلام ارشاد فرمایل استنزهوا من البول، تاسو د میتیازو د بولو نه ځان ساتئ. فإن عامة عذاب القبر منه، ځکه اکثر عذاب قبر د دې د وجې نه کیږي. انسان په بدن دومره میتیازي لګېدلی وي چې هغه مقدار نه زیات شوي وي، خاص مقدار نه، نو هغې د وجې نه بیا د هغه مونځ نه کېږي. نو مونځ خو فرض دی چې مونځ دې ونه شو نو د قیامت په ورځ به او په قبر کې بدل عذاب درکولی کېږي اگر چې مونځ دې کړی دی، خو بدن دې ګندو. وثيابك فطهر، الله قرآن کې وی اے زما پیغمبره دی امتیانو ته دی وایي چې کمړې به پاکې ساتئ، زی پاک، کپڑے پاک، بدن پاک. دا تبلیغ والا تاسو ته په فرایضو کې بیانوي. نو دی وجې نه عزتمندو او یو حدیث لري الطهور شطر الایمان، وی دا صفائی خو د ایمان حصہ ده یا نصف الایمان، نیم ایمان خو صفائی ده. زمونږ دین اسلام په خپل هم صفائی ده. ګوره د عقیدې صفائی، د سترګو صفائی، د خولې صفائی، د خبرو صفائی، د دکاندارۍ صفائی، د عباداتو صفائی، ټول اسلام د صفائی ده. نو دی وجې نه عزتمندو د دې به خیال ساتئ. کاغذ سره استنجا کول څنګه دي؟ کاغذ سره استنجا کول حرام دي، ناروا دي. داسې کاغذ چې هغه عزتمندو هغې باندې لیکل کېږي او هغه قیمت لري، نو دا محترم دی ځکه په دې قرآن لیکلی شوی، په دې حدیث لیکلی شوي، دا قیمتي شی دی. نو په کاغذ باندې به استنجا نه کې الا ټیشو پیپر. هغه چونکې کاغذ حکم کې نه راځي ځکه هغې باندې لیکل نه کېږي. امین چې لیکل کې هغه صحیح په ټوله خوره شي، بل هغه د دې مقصد دپاره جوړ شوی دی، هغه د لیکلو د مقصد دپاره جوړ شوی نه دی، نو هغه د کاغذ حکم کې نه راځي. نو ټیشو پیپر سره استنجا کولی شي. خو د ټیشو پیپر په استنجا کې عزتمندو چې کوم انسان صرف ټیشو پیپر استعمالوي، که اوبو سره استعمالوي بیا خو اسانه خبره ده، څه شک او شوبه نشته. خو کوم انسان چې صرف ټیشو پیپر استعمالوي، نو عرب علما خو وایي چې بس په دې باندې استنجا کېږي، بس خبره ختمه. بل نن سبا بار ملکونو کې او په غټو غوټولو کې تا ته اوبه بعض وخت کې نه میلاویږي، هلته صرف ټیشو کې اغوستی وي. نو استنجا سره هغه ملکونو کې کېږي، ځان پریشانه کول نه دي پکار، ځکه اوبه هم د صفایي شی دی، لوټ هم د صفایي شی دی، او دغه ټیشو پیپر او ټایلټ پیپر دا هم د صفایي شی دی، دا هم د دې لپاره جوړ شوی دی. خو عزتمندو کله ناکله انسان چې کله تقاضا کوي، نو دې تقاضا کې د کله ناکله مبالغه وشي، یا مثلا دستونه پې لګېدلي دي، یا داسې مثلا کوم انسان دی هغه ډېر زور سره میتیازي کوي، نو هغه بیا ځان سره خوا او شا پلاټ نور هم ګنده کړي. نو دې وجې نه عزتمندو چې کله د 1 درهم نه زیات شي، 1 درهم مقدار د دې لاس د دې تلی، دا مینځ دې ته 1 درهم وایي، تقریبا 6 سانتي میټر د سانتي میټر لحاظ سره دومره جوړېږي. بس دا د پخوانۍ چې کومه سکې روپۍ وه، اوس خو لږه وړه شوې ده، پخوانۍ روپۍ لږه غټه وه د سکې د زموږ د پاکستانۍ، نو هغه سکې روپۍ دا د درهم مقدار دی. دومره شریعت معاف کړی دی. نو د دې وجې نه که سړي ډېر ګودام دغسې ګنده شي یا پلاټ یې ډېر ګنده شي، نو د دې وجې نه عزتمندو بیا هغه صرف ټیشو پیپر سره زموږ علما کرام وایي دا بې صفایي که وکړې ته نو په دې باندې ته نه پاکېږي، ځکه ټیشو پیپر سره صرف هغه ظاهري ګندګي پاک شي، د سرمن د پاسه هغه ګندګي نه پاکېږي، هغه سیوا د اوبو نه پاکېږي. نو د دې وجې نه بیا اوبو سره استنجا لازم ده. او که عزتمندو عام طور سره یو سړی استنجا کوي، نارمل انداز سره ډېر زور شور نه کوي، نو بس هغه په ټیشو پیپر هم پاکېږي، که چا اوبه استعمال هم نه کړي او عام انداز کې میتیازي کړي دي او بول کړي دي او نور ډېر ځایونه نه دي ګنده کړي او خټې نه دي جوړې کړي، نو بس عزتمندو د دې لپاره دا ټیشو پیپر هم کافي دی، بس وهم نه دي کول پکار. نو عزتمندو دا بله خبره. بعضې کسان د ځان پاکولو دپاره، دې ته ویل کېږي استبرا، د ځان دپاره مختلف چلونه کوي. نو عزتمندو دې کې د استبرا د پاکۍ یعنی د استنجا اوقات کې ځان پاکولو طریقه، یو خو استنجا د مخصوص ځای پاکول. بعض وخت کې عزتمندو یو انسان ته وایي چې مانه قطره راځي یا مانه هوا خارج کېږي، هغې سره بیا ګند راوځي، نو د دې دپاره عموما نن سبا د قطرې بیماري زیاته شوې ده.
ځکه دا خوراکونو سره تعلق لري. خوراکونه ډېر مصنوعي شوي دي، مخني خلک تکړه او مضبوطو، د هغوی به قطرې نه راتلې. بعضې وایي د مثانې د وجې نه راځي، بعض وایي د اکثر سړو ته راځي، ښځو ته کې د هر څه د وجې نه راځي. دا د ډاکټرۍ مسله ده. زمونږ دې سره کار دی چې یو انسان استنجا ځای ډېر ګنده شو یا مثلا قطرې راځي، نو دله څه کول پکار دي؟ هلته د مونځ ټایم دی، هلته استنجا کوي، هلته ټایم علي. نو بعضې کسان وروره ټوخي کوي، ټوخه ټوخه غیږي، استنجا خانه کې ناستي یا باتروم کې ناستي، ټوخه ټوخه کوي. خلکو کې چېرته سینې خرابه ده، چې راوځي تپوس ته کیسې چلو و یار ما ویل که څه قطره چې هغه قطره خارج شي. بعضې کسان پرنجي کوي او بعضې کسان غاړه تازه کوي چې صفا شمه چې دا قطره نیمه لاړ شي. او بعضې کسان ځان نه قینچي جوړه کړي، دا یو خوا په یو خوا راړی، کله دس چل کوي کله دس چل کوي او دا سامان جنګ پکې راکاږي. او د دې دپاره چې دا قطرې د دې نه اوسي نو داسې طریقه کوي. بعضې کسان داسې ځي راځي، بعضې کسان چې کوم د عزتمندو لوټه راوالي یا ټیشو پیپر راوالي او خښتک کې لاس دننه کړي او لږ ساعت پس دلته ولاړي لکه مړس چې سړی لوبوي، لګوي بس داسې طریقې سره لګوي څه طریقې سره د دې دپاره چې زه مکمل صفا شم. نیتي د هغه صحیح وي، نیتي صحیح وي چې زه داسې صفا شم. نو عزتمندو دا طریقه کوي، خو دې کې خلکو ته کتل پکار دي. داسې ځکه که انسان ولاړي دیوال طرف ته شا کول پکار دي، په لاره کې نه دیدل پکار، ماشومانو طرف ته نه کول پکار. نن سبا د یو بلې مسلې ډېر خیال ساتل پکار. هر ځای کې کیمرې لګېدلي، د کیمرې نه بل طرف ته مخ اړول دا پکې کوئی ضروري، ځکه چې وشرم سبا به خلکو په فیسبوک باندې ورکړي، خلکو چې راشه داسې کوي. نو عزتمندو دا مختلفې طریقې، څوک کینی پاسي اٹک بیٹه کوي، سټ سټینډ، دا مختلفې طریقې کوي د دې دپاره چې زه صفا شم. ځکه وایي د دې د وجې نه عذاب قبر کېږي. صحابو کې یو صحابي دی، هغه غریب ډېر زیات احتیاط به کو، تر دې پورې وایي هغه چې امتیازي کولې بوتل کې به یې کولې د دې دپاره چې زه چېرته ګنده نه شم، احتیاط به کو. خو بیا بل صحابي ورته ویل دا ته څه کوې؟ حذیفه رضي الله تعالی عنه وایي ځان دومره سخته کې ما اچوه، شریعت دومره سخت نه دی. نو عام صحابو دا طریقې نه دي کړي، دا قینچینې مینچینې چې موږ جوړو او دا پاسو را پاسو. نو بعض وایي د دې وجې نه دي کړي چې هغه وخت کې انسانان سخت وو، اوس ضرورت دی د انسان قطره راځي. نو عزتمندو دې کې د یو خبرې خیال ساتئ. بعضې کسان عزتمندو بالکل احتیاط نه کوي، یو پکې عدم احتیاط دی، یو پکې غلو ده. بعضې کسان بالکل خیال نه ساتي، بس میتیازو کې همداسې راپاسېږي، وایي مړه شریعت دومره ګران نه دی، او میتیازي ترې رواني، باقي نیم په واشروم کې وکړي او نیم په پرتوګ کې وکړي. نو تاسو ته ویلې عذاب قبر د دې د وجې نه ورکولی کېږي. داسې به هم نه کې، دومره بېروخي به هم نه کې، دومره لاپروایي به هم نه کې. او بعضې کسان عزتمندو ډېر زیاتې کوي، میتیازو باندې 2 منټه والی، 1 منټ والی، او په ځان صفا کولو باندې 1 ګنټه لګوي، چکرې لګوي. نو دې کې ستا ورزش خو وشي، خو ته نور هم وهمي کېږي. او بعضې کسان 15 لوټې ځان باندې اړوي، سرمن د ځان نه اوچته کي، سرمن ځان نه ولاړه کي. هلکه دا خو ته ځان سره ظلم کې، ولې داسې کارونه کې؟ نو عزتمندو د دې وجې نه ډېر غلو به نه کې. ولې شریعت کې زمونږ اساني راغلی د یو څو مثالونه ورته پیش کو د دې دپاره چې استنجا د عزتمندو وکړله نو هسې وهمونه مه کوه قطره به تلي او قطره را روانه ده. بعض وخت کې مردانه شرمګاه کې هوا هم را روانوي، ځکه مخکې دننه ډېر هوایي څیزونه هم دي، هوا هم پکې را روانوي. نو کله ناکله هغه هوا انسان نه خارج شي په مخکې لار باندې، انسان په سوچ کې پرېوځي وایي قطره لاړه. ډېر سوچونه مه کوه، ځکه عزتمندو وهم ډېره لویه بیماري ده. که په دې کې یو ځل اخته شوې نو بس ټول عمر به صرف استنجاګانې کې، مونځونه به دنه پاتې، اودسونه به دنه پاتې، او دغه رنګې عزتمندو نور ډېرې قصې به دنه پاتې. استاد به دوی چېرته تللی وي ته استنجا یو ګنټه به حالې. نو ډېر عزتمندو وهم مه کوئ، ځکه شریعت کې بعضې رخصتونه راغلي دي. یو مثال فقهاو دا بیان کړی، کرشاش البول کرؤوس الابره. وی شریعت کې عزتمندو دستنی د سر برابر ساس کې که چاته شوي وي د نجس څیز نو هغه نه معلومیږي نه ښکاري په بدن باندې، دا معاف دي شریعت کې. ته ورپسې کوم ځای ته ګرځې چې کوم ځای کې شوي دي. بعض وخت کې سړی په لار روان وي، ماشوم میتیازي کوي یا داسې بل طریقې سره، یا باتروم کې انسان په تیزه میتیازو کې داسې د بولو قطرې به پرېوځي، هغه پته هم نه لګي چې په کوم ځای دي. نو ته به اوس هغې پسې کیمرې ګرځې، موبایل ورپسې ګرځې چې کوم ځای کې ده. دا شریعت معاف کړي دي، دغه ښکاري نه نرۍ قطرې وي. دویم عزتمندو انسان بیت الخلا کې ناست وي، نو په بیت الخلا کې کله مچان ماشي وي
هغه په دې ګندګۍ باندې کینی، هغه ستا په کپړو کینی، هغه ستا په بدن کینی، دا هم شریعت معاف کړی دي. دې په څه نه ګرځي چې کیمرې ورته ولګي، نو دا شریعت اسانه نه راوستي دي. دریم مثال دا دی عزتمندو، لکه باران چې وشي په لاره کې خټې جوړې شي، یو ځای دی بس هغه ټول خټې دي، لوند دی چې د هر څه د وجې نه لوند دی، او ته په هغه لاره ځې، نو د هغې نه خو بچ کېدل تا ته مشکله ده، خامخا یو قطره نیم بر باندې پریوزي. دا شریعت د عموم بلوا د وجې نه چې دې کې عام کسان مبتلا دي دا یې معاف کړي دي. او دا شان عزتمندو نبی علیه الصلاۃ والسلام هم یو ځل مونځ کې سپلی وویستی. بعض وخت په صحرا کې هغوی مونځونه کول، هغوی سپلی به پاکې وي ځکه هلته شګلنه ځمکه وه، او دغه شان عزتمندو هغې پورې به ګندونه به خلکو بار نه ګزارل، نه دومره د خوراک ګندونو څیزونو چې بار به خلکو ګزارل. نو نبی علیه السلام مونځ کو، مونځ کې سپلی وویستی، صحابه کرام هم وویستی. نبی علیه السلام وروسته تپوس وکړو تاسو سپلی ولې وویستی؟ وایي جی تاسو وویستی نو موږ هم وویستی. ویل ما له جبریل رالی، ما ته ویل چې ستا سپلی پورې ګند دی، نو ما ځکه وویستی، نو ستاسو سپلو پورې خو نه و که نه. د دې نه یو مسله معلومه شوه، نبی علیه السلام صرف سپلی وویستلې، مونځ یې دوباره ونه کو، نو پته ولګېده لږ نجاست په شریعت کې څه دی؟ معاف دی. که دا لږ نجاست معاف نه وی نو بیا پکار دی چې نبی علیه السلام استرینو مونځ کړی وی چې هلکه بیا د سره داسې نبی اسلام ونه کړو. نو معلومه شوه که لږ نجاست د انسان په بدن باندې وي او مونځ یې وکړلو، دا مونځ څه شی دی؟ دا مونځ هم شوی دی او اودس هم دی شوی دی. ځان پسې کیمرې مه ګرځوه چې هغه قطره به کم ځای او فلانې به کم ځای. دغه رنګ عزتمندو فقهاو ویلي د دې مقدار څه دی؟ څومره مقدار معاف دی؟ نو قدر درهم د انسان د پاخانې ځای تقریبا دومره وي. نو د دې نه فقهاو دا استدلال کړی دی چې څلور د یو درهم ځای که د انسان ککړ وي په نجاست باندې او مونځ یې وکړو د دې نه کم، نو بس مونځ یې شوی دی. که د دې نه زیات وي نو بس بیا خو پلیت یې داسې ګرځي خیرن پیرن، نو اوس خو بیا ځان وینځه، نو دومره عزتمندو معاف دی. دغه رنګې نبي علیه السلام یو ځل په ولاړه بیتیازي کړي دي، ځکه نبي اسلام خپې خوږې دي. نو ګوره چې په ولاړه سړی میتیازي کوي، نو ظاهره خبره ده په انسان باندې ساس کې څه نه څه پرېوځي، ځکه لاندې پرې لګېږي، او دغه رنګې د انسان نه همداسې مساسي. بیا هم نبي علیه السلام په ولاړه کړي دي. نو د عذر په وخت کې مطلب دا دی، اشاره دی ته که لږ شان انسان باندې څه داري ماري پرېوځي، نو هغه که زی سړي ته معلوم نه وي نو وهم نه دي کول پکار، بس دې سره مونځ کول پکار دي. نو د دې نه اوس راشي خپلې مسلې ته. نو ګوره دا پنځه شپږ مثالونه مې درکړل چې شریعت کې دې ځایونو کې رعایت راغلی. نو دغه طریقې سره عزتمندو که بالفرض استنجا نه بعد تا نه یو ساس کې لاملو، واپس به استنجا مسلې ته راشو، یو ساس کې درنه لاملو او ته لګې بیا ځي، او بیا شیطان درته بیا وایي بیا درنه لاړو بیا ځي او بیا ځي، نو ټول د جومات ټینکۍ هم تا په یو استنجا باندې تشه کړه. ځکه بعضې کسان غټ دي، خو دوه کناله نو پوره هغه دې ټوله ختمه دې کړه ټینکۍ اوبه، او د کور اوبه هم دې ختمې کړې، بجلي هم ګرانه شوې ده، گزاره کوه. وهم دی کې اصل انسان په وهم کې مبتلا کېږي. عزتمندو ته خو د غوښې نه جوړې دومره ساس کې به درنه خامخا ځي، نن سبا عزتمندو د اوسپنو د ټوټو نه هم ساس کېږي، نو دومره ساس کې خو ځي. نو د دې وجې نه شاه عبدالعزیز رحمه الله د دې مثال لیکلی دی، وایي که انسان ځان نه وهمي جوړ کړي او همدا بار بار ګوري چې څه ځي او څه ځي که نه ځي، نو د دې مثال داسې لکه د زناورو د تنونو، کم زناور چې پی ورکوي او د هغې چې کم عزتمندو دا پیش پکې راغونډ شوي دغه ځي ته د زناورو څه وایي؟ غلانځه. د غلانځه کې دومره هغې اوس ګوره وایي د څاروي چې ته لوشي، نو هغه چې څومره ته راکاږي پی ته راځي. اوس که ته وایې چې بیا پکې یقیني شي خطره نښتي بیا راکاږي بیا پی راځي، خو چې همداسې په قلاره یې پرېږدي پی په خپله بند شي، نو دغه رنګې ځان مه لوشه، نو ته ځان پرېږده نو په خپله به بند شي. چې ته بار بار ځان راکاږي، خو دا خو پیپ دی دومره خطرې خو پکې نورې راوځي، نو دې وجې نه په قلاره کښېنه او ډېر ځان وهم کې مبتلا کوه. او دې طریقې سره عزتمندو ډېر دغه شک و شبهه نه دي کول پکار، ځکه دې عزتمندو خلک په وهم کې مبتلا شي.